سورة حجرات دویم او دریم نمبر آیتونه دي. دې کې الله پاک ایمان والو ته یو ادب ښیي، ځکه د ایمان والو ژوند او د مسلمان ژوند چې دی دا به د ادب والا ژوند، ځکه کوم سړی چې د ادب نه محروم شو دی د ټول خیر نه محروم. او ادب چې دی دا د یو ډال دی، ډال دا انسان به په دې ادب باندې داسې ځان بچ کړي لکه په جنګ کې چې یو سړی د تورې یا د غشي نه په ډال باندې ځان بچ کړي. په ادب باندې به د خلکو د حملو نه بچ کړي او د شیطان د حملو نه بچ کړي. لکه هغه انسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی چې چا کې ادب وي، چا کې چې ادب نی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لیس منا، دا زمونږ نه دی. من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، هغه زما امتی نه دی، زمونږ نه دی چې څوک د مشرانو ادب نه کوي او څوک چې په کشرانو باندې شفقت نه کوي، رحم نه کوي. نبی علیه السلام فرمایلی دا زما نه دی. او یو حدیث کې سره راغلی دی چا چې زمونږ د مشرانو ادب ونه ساتي او زمون په کشرانو شفقت ونه کړ او زمون د علماوی عزت ونه کړ، دا زمون نه دی. ځکه ادب چې دی دا یو لویه خزانه ده. چاله چې ادب ورکړی شو دله ټول خیرونه ورکړي او څوک چې د ادب نه محروم شو یا د ټولو خیرونو نه محروم. ادب چې دی د هغې ځایونه دي، د هغه ځایونو ادب پکار او انسانان دي د دوی ادب پکار. په انسانانو کې د ټولو نه لوی ادب چې دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکار. د چا په زړه کې چې د الله د نبی ادب نی دی مؤمن نشي کېدی، دی متقي نشي کېدی. دې آیاتونو کې الله تعالی فرمایي، الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړئ، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، تاسو خپل اوازونه موچتوئ د نبی په آواز باندې، د نبی په آواز باندې. ولا تجهروا له بالقول، او تاسو نبی ته تیزی چغی مو وهئ، تیزه خبره ورته مه کوئ، بلکې په مزه خبره ورته کوئ، په مزه. کجهر بعضکم لبعض، نبی ته داسې خبرې مه کوئ څنګه چې تاسو بعضو نورو ته خپلو کې یو بل ته څنګه خبرې کوئ. نبی سره به په ادب کې خبرې کوئ. الله وایي ځکه چې تاسو به یو کار ډېر کم ګڼئ، اوس نبي ته به یې اواز وکړي چې یا محمد، یا رسول الله،
یا دا دی چې لږه تیزه خبره مې ورته وکړله الله وایي دا به تاسو کمه ګڼئ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ستاسو ټول عملونه به برباد شوي او ته به پرې پوه هم دي ته به اگر زما عملونه محفوظ دي او هغه به دې په یو عمل باندې ټول ختم کړي بیا الله فرمایلی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله بشک هغه کسان چې هغوی خپل اوازونه ښکته ساتي په مزه یې ساتي د الله د رسول په مخ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوى الله فرمایي دا هغه خلک دي چې د دوی زړونه الله د تقوا دپاره ازمایلي دي یعنې د دوی زړونو کې تقوا ده د الله د تقوا دپاره خاص کړي خلک دي چې څوک د الله د رسول ادب ساتي لهم مغفرة واجر عظیم دوی دپاره مغفرت هم دی او اجر عظیم دا آیتونه چې او دا یو صحابي فرمایي ابن ابي مليكه رضي الله تعالى عنه هغه فرمایي كاد الخيران ان يهلك نږدې و چې دوه غوره کسان دا هلاک شوي نږدې وه چې دوه بهترین کسان دا هلاک شوي هغه بهترین کسان څوک ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو او دې دواړو خپلو کې یو بل ته تیزې خبرې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه دي کړي خپلو کې یو بل ته تیزې خبرې وکړي یو په یو باندې غوسه شو بل په بل باندې غوسه او دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو او دا یو وفد او څه خلک راغلي د بني تمیم قبیلې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغوی کې یو سړی خوښ کړ چې دی به خبرې وکړي او عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نه هغه بل خوښ کړ یا دا بل به په دې خبره باندې دواړو خبرې لګې تیزې کړې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وفرمایل ای عمر تا ټول عمر زما مخالفت کړی چې ما یو څه ویلي تا بل څه ویلي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ابو بکر زما ستا د مخالفت نیت او اراده نه ده او زما په ذهن کې دغه سړی تکړه دی د خبرو نو ځکه ما دا وویل چې دغه دی خبرې نو دوی کې دې دواړو اوازونه یو بل باندې تیز کړل نو الله رب العالمین بیا دا آیتونه راولي چې تاسو اوازونه خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آواز باندې مو چوته وایي هغه په خوا کې تیزې خبرې مه کوئ یعنې ستاسو عملونه به برباد شي دې نه دا معلومېږي چې په بې ادبۍ باندې د انسان عمل بربادېږي لکه فارسۍ کې دا یو شعر دی چې بې ادب محروم من از فضل رب بې ادبه چې دی دا د الله د مهربانۍ نه محرومه ده د الله مهرباني او رحم نه ملاويږي بې ادبه انسان هغه بې ادبه که هر څوک وي که هغه یو دینداره دی او بې ادبه دی د ده دغه دینداري دله څه
فائدہ نه وه ځکه ادب نشته ځکه الله د دې امت د دوه غوره کسانو باره کې دا آیتونه راوړي نو موږ ورته څه یو او هغوی څه نور یو بل ته څه کنځل نه وکړي نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دې څه ویلي یا یې ته بدرت ویل او خپلو کې به دغومره خبره چې ما دا وښود او تا دا وښود دا ولې دغومره خبره وه او الله دا خبره وه چې نبي ناست دی او تاسو یو بل ته دا خبرې کوئ لکه اواز چې دی دا ښکته ساتل پکار دی ښکته ساتل اواز د الله یو لوی نعمت دی لوی نعمت چاله چې الله اواز نی ورکړی او په خوله باندې ټکي نو بیا به ته بیا پته لګي چې اواز څومره لوی نعمت دا دومره لوی نعمت دی اواز ما یو ملګری و نو د هغه بس یو دم پې دا چلو شو چې اواز یې بس ختم شو اواز یې نه راوړ شفا اسپتال ته اسلام آباد ته لاړم هغوی وله علاج او اپریشن او دا وغه ورته یې ویل ته به کم از کم یو میاشت به ته خبرې نه کوې نو بیا راته وروسته هغه ویل چې ړه مې چاودې دی ړه مې ځکه ویل خلکو به خبرې کولې او ما به نشي کولی بس ویل یې ړه مې چاودې چې دا اوس زما د اواز ولې نه خېږي د دې څه نو دا د الله یو لوی نعمت دی او د دې نعمت شکر ادا کول شکر یې څه دی شکر د دې اواز څه دی هغه دا دی چې دا په هغه طریقه استعمال کړه کومه طریقه چې الله غواړي په هغه طریقې استعمال کړه کومه طریقه چې تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې کومه چې تا ته قرآن ښودلی ده قرآن یو ځای الله رب العالمین سورې لقمان کې فرمایي لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړي او ډېر بهترین نصیحتونه دي او هغه صرف د لقمان زوی ته دغه نصیحتونه نه دي دا موږ او تاسو ټولو ته دي ځکه الله قرآن کې راوړ دغه نصیحتونه چې قرآن کې الله پاک ذکر کړل دا مطلب دی چې دا موږ ته وایي چې تاسو نصیحت وکړئ نو پای کې ورته یو نصیحت دا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا یو خلق مخ ماړه د نفرت په بنیاد یو سړی پیدا مې ناخوښه دی مخ یې داسې ماړه ته یې داسې وکړه او کبر او لوی سره ګرځم په سپکه باندې او یو نصیحت یې ورته دا یو نصیحت چې خپل اواز چې دی دا ښکته وساته څنګه لفظ دې نه مخکې جمله ترجمه دا چې اواز کې ډېرې چغې مه وه اواز ډېر تیز مه استعمالوه ځکه تیز اواز په ټولو ځناورو کې د څه شي دی ډېر تیز اواز په دې ځناورو کې کوم ځناور دی خر نو ځکه ورته ویل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر په اوازونو کې د ټولو نه ناکاره اواز چې دی دا د خره اواز د خره اواز دې جملې مطلب دا دی چې ته انسان یې ته د ځان نه خر مه جوړوه لنډه رویه دا ده ته انسان یې د ځان نه خر مه جوړوه بدل یې ورته چې اواز هره خبره تیزه او ډېر نو دې دا مطلب شو چې تا او په دغه ځناور کې بیا څه فرق نشته
یو ځلې عمر رضی الله تعالی عنہ یو د دوو کسانو شور شرابې واورېدله په جومات چې یو بل سره تیزې تیزې خبرې کولې تیزې تیزې خبرې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او دواړه ودرېدل ویل تاسو څوک یې هغوی ته یې علاقه وښودله چې موږ د هغه علاقې نه راغلي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل که چېرې تاسو دواړه د مدینې وې او میلمانه نه وې او داسې چرم کړی وې چې په جومات کې دومره تیزې خبرې یو بل سره وکړې نو که تاسو د مدینې وې نو لاوجعتکما ما به تاسو دردمن کړي وي او یو روایت کې دی لضربتکما ما به تاسو دواړه وهلي وې او بیا ورته وفرمایل کہ ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د الله د رسول په جومات کې آوازونه اوچته وای او تیزې خبرې کوئ نو په جومات کې تیزه خبره کوئ دا د جومات بې ادبي ده دا بې ادبي ده د جومات ځکه جومات د الله د شعایرو نه دی د الله د دین نښه ده او الله قرآن کې څه ویلي د شعایرو باره چې ایمان والو لا تحرموا شعائر الله تاسو د الله د دین د دې نښو بې عزتي مه کوئ جومات د الله په شعایرو کې دی د الله د دین یو لویه نښه ده جومات ځکه جومات او د چا کور خو نه دی که څوک هم داسې نه شي ویلی چې دا جومات دا د دې پلانکي کور دی دا جومات دا د دې پلانکي دی چې جومات دی د پلانکي که دا جومات د الله نه دی جومات د چا هم وي جومات دا د الله کور دی دې ته بیت الله وي بیت الله قرآن کې الله فرمایي قرآن کې الله چې تاسو خپل آبادی خپل کورونه دا د الله په کور باندې مه اوچته وایي دا حکم په ټولو آبادو کې به اوچته آبادي د کوم ځای دا به د مسجد د مسجد د پاسه به خپل کور نه اوچتې دا الله حکم کړی دی نو خیر سورہ نور کې دا حکم جومات چې دی دا د ادب ځای د ادب ځای ځکه قرآن کې الله فرمایي سورہ جن کې وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد جوماتونه دا د الله دی دا د الله دی نو په دې کې تاسو د الله نه سوا بل چا نه څه مه غواړئ دلته صرف الله رابلئ د الله نه سوا بل څوک مه رابلئ ځکه صحابه او تابعینو به هغه خلک منې کول چې چا به په جومات کې سوال کوه چې ماله راکړه جومات کې چې به سوال کوه چې زما دا مسله ده ما سره مدد وکړي او دا آیات په تابعینو ته وایي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دلته الله نه غواړه دلته د الله نه غواړه د الله د مخلوق نه مه غواړه ځکه ته د الله په کور کې ناست د الله په کور کې ناست د مخلوق په کور کې خو نه 2009 کې د لاندې مطاف کې حرم شریف ډېر یو داسې با اثر سړی ښکارېده د شکل شباهت نه
او عرب هغه فاسده او هغه درس کې دلته څومره دی شیخ وصی الله نوم یو هغه درس نو چې کله هغه درس ختم شو نو دا کسر فاسده او دا یې ویل چې څه ډېر خراب شوی یم او قرضداری شوی نو ما سره مدد نو هغه شیخ کرسۍ باندې ناست و هغه ته ویل کښېنه او بیا ورته ویل دا مخامخ د الله کور او دا آیات یې ورته ولوست وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا دا خو د الله کورونه دي دې کې د الله نه وغواړه الله د مخلوق نه یې مه غواړه ځکه د جومات ادب دا د الله د شاعرو ادب دی د الله د کور ادب پکار د الله د کور ادب د الله د رسول ادب پکار او د مشرانو ادب د قرآن ادب پکار د قرآن ادب ځکه قرآن دا د الله کلام څوک به داسې څوک به داسې یو ایسیچو سیخ ته ایسیچو ته چې د ډي اس پي خطر چې هغه د زنانه درجه کې اوچت نو دا ایسیچو به داسې وکړي چې هغه خط راوالي او داسې راوکړي واخوایي ورسره هغه ډېر په قدر راوالي او ډېر دا د صیب فرمان راغلی قرآن د الله فرمان دی الله فرمان راغلی دی داسې د عام چا څه خبرې نه دي دا نه د انسان خبرې دي نه د جبرئیل علیه السلام خبرې دي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړې شوې خبرې دي ان هو الا وحی یوحى دا قرآن نه دی مګر وحی ده چې دا د نبي ته وحی شوې ده او د الله د نبي د خبرو ادب پکار د حدیثو ادب پکار دا د الله په شاعرو کې او د قبلې ادب پکار د قبلې ادب قبله د الله په شاعرو ځکه قبله هغه ده چې هغه طرف ته موږ تاسو بندګي کوو عبادت کوو ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې امر کړی دا چې تاسو قبله طرف ته په اودس ماتي کې شاکوي هم او مخکوي هم بلکې شمال او جنوب ته کې داسې داسې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې امر کړی چې تاسو کله لاړې کوي نو هغه قبله طرف ته بلکې هغه د خپل طرف کس طرف ته اخوا او صحابه کرام هغوی ته دا آداب ښودلي د قبلې حدیثو کې هغه آداب د هغې ذکر ځکه د مؤمن ژوند دا به د آدابو ژوند دا به د بې ادبۍ ژوند نه افسوس خبره دا ده چې مخکنو نسلونو کې کوم ادب نو هغه ادب زمونږ د اوسني نسل نه ووت د مشر ادب دور پکې نشته دی یو میاشت یو کالم تانه مشر دی نو هغه مشر دی بچو کې د پلار ادب او د مور ادب پاتې نشو د مور او د پلار مخکې بچي داسې حرکتونه او داسې لګي او داسې خبرې ډاډه چې هغه د مور او پلار خوا کې دغه خبرې دا فکر نه دي دا تاسو ته مه ویل دا حکم په هغه وخت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځکه الله دا حکم کړی په نور قرآن کې چې الله ولیکو نو دا حکم موږ او تاسو ته د نبي علیه الصلاة والسلام وارثان څوک دي وارثان یې څوک علما دي د علماو ادب پکار ادب یې چې د الله د نبي په مخ کې د تیزه خبره الله وایي مې کوه چې هغه کومې اوس په دې زمانه کې وارث دی د هغه په مخ کې به کوم تیزه خبره ده د هغه په مصلی به ودرېږي نه د هغه په منبر او په کرسۍ به کښېنې نه
د هغه نه چې کله تپوس کې نو لاره کوڅه کې به نه کې هغه نه چې کله د یو مسلې تپوس کې ډېر په ادب به ورله راځي. جبريل علیه السلام الله ته څومره نږدې و. جبريل علیه السلام اتیر سهار زمونږ دی درس کې دغه حدیث راغی نو چې جبريل علیه السلام راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره په ادب باندې کېناست، د قاعدې په شکل ورته کېناست او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان ورنږدې کړ او ډېر په آرام په قلار یې ترې راته تپوس وکړ چې مل اسلام یا رسول، مل ایمان یا رسول، مل احسان یا رسول، ما اشراط الساعه یا رسول. دا څلور تپوسونه یې ترېنه وکړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی جواب ورکړ او بیا هماغه سړی و بس ټولې خاموشۍ سره پاڅېد او روان شو ولاړ. نبی علیه السلام فرمایل تا صوفي جانده دا سړی؟ ټول ویل نه موږ خو نه پېژانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا جبریل تاسو ته دین ښوده دې له راغلی نو چې جبریل علیه السلام د هغه تپوس کوونکي څومره ادب کوو څومره ادب نو ډېر په ادب باندې خبره وکړي ډېره په ادب. ځکه الله دا فرمایل چې ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. څوک پرهیزګاري غواړي تقوا غواړي دی به ځان کې ادب پیدا کوي دکې به د استاد ادب ګوره هغه پورې یو سړی علم او تعلیم او علم نشي حاصلولی او که حاصل یې کړي نو څه فایده ترې نه نشي حاصلولی چې څو پورې ده کې د دریو څیزونو ادب ني د دریو یو دا چې ده کې د استاد ادب وي که هغه د ده د سکول استاذ دی که هغه د ده د کالج او دستای استاذ دی او که هغه د ده د جومات او د مدرسې استاذ دی چې د استاد ادب پکې ني دا کس تعلیم نشي حاصلولی. په کوم ځای کې چې دی تعلیم حاصلوي که هغه د ده مدرسه او جومات دی که هغه سکول دی که هغه یونیورسټي ده که هغه کالج دی چې په کوم ځای کې دی تعلیم حاصلوي دی به د دغه ځای ادب ساتي د دغه ځای ادب به ساتي او درېم دی به چې په کوم څیز کې دی تعلیم حاصلوي د هغه ادب به ساتي. هغه څه دی کتاب خو که دا د انګریزۍ کتاب ولې نه دی او دی کې تعلیم حاصلوي دی به د دې کتاب ادب کوي او که دی جومات کې په یو سپاره کې یا په یو کتاب کې د نحوې د صرف د فقې د حدیثو د دې به ادب ساتي نو هلې به دی تعلیم به ساتي. چې دا د دریو څیزونو ادب په چا کې ني دی محروم پاتې کېږي دی علم او تعلیم هغه حاصلولی ول نشي او که حاصل یې کړي نو د هغې به څه فایده درته ني څه مقصد پې دی د هغې نه نشي حاصلولی. ځکه ادب زده کول پکار دي خپلو بچو ته هم ادب ښودل پکار دي خپلو شاګردانو ته هم ادب ښودل پکار دي او چې څومره تا نه عمر کې ښکته دي هغوی ته ادب ښودل پکار دي. عملي ادب به مو ته ښایي پلار استاذ به ورته عملي ادب هم ښایي د شاګرد په مخ کې به دی داسې حرکتونه نه کوي چې هغه شاګرد د ده په بې ادبۍ باندې بیا راشي او مشر پلار چې دی هغه د خپلو بچو په مخ کې داسې حرکتونه نه کوي چې بیا بچي د باندې داسې ډاډه راشي چې بیا د ده نه څه حیا قدر هم نه کوي څه حیا الله پاک زموږ ستاسو معاشره د آداب و معاشره جوړ کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. يا الله تنادى شكرا ونمغفر بما نرى يا الله سبحانه شفاء كامل اور طول مړي د اسلام یا الله جنو ته هدایت نصیب یا الله اسلام غالب او کامران او یا الله کفر مغلوب کړه یا الله موږ کمزوري یو امت مسلمه کمزوري یا الله موږ ته نه هغه دعا غواړو کومه دعا چې نوح علیه السلام کړې وه چې ربي اني مغلوب فانتصر یا الله موږ کمزوري یو د دې کافرو نه موږ له بدل واخلې موږ له تېنه بدل واخلې یا
موږ له تېنه انتقام واخلو. یا الله د دغه ظالمانو دا زور ختم کړي، د قوت او طاقت یې ختم کړي. یا الله، یا الله د اسرائیلو قوت ختم کړي، د دې یهودو دا طاقت ختم کړي. یا الله د دوی دا ټکنالوژي دا ختمه کړي، او یا الله واپس یې په دوی استعمال کړي. او یا الله د امریکې دا کبر او زور یا الله ته دا ختم کړي. او یا الله ټول امت مسلمه هغه په یو کلمه باندې راځي، اتفاق نصیب، یووالی نصیب. او یا الله زمونږ حکمرانانو کې غیرت پیدا کړي. یا الله زمونږ حکمرانان یا الله هغه د عدل والا جوړ، د انصاف والا جوړ. یا الله د ظالمانو نه خلاص او د دې کمزورو نه خلاص. یا الله رب العالمین څومره خلک چې څه پریشانۍ دي ورته څه حاجتونه دي، حاجتونه د خپل خزانو نه پوره کړي. یا الله چاته څه پریشاني ده، یا الله پریشانۍ ختمې کړي. یا الله رب العالمین د خیر او د رحمت یخې هواګانې وچلي. یا الله د خیر او د رحمت او د خوشحالو بارانونه را باندې وکړي. یا الله خپل رحمت په موږ باندې راتوي. یا الله د ګرمي ختمه کړي. یا الله موسم په موږ باندې نارمل کړي، ښایسته یې کړي. او یا الله رب العالمین دعاګانې قبول کړي. وصلی الله تعالی علیه